محترمو دستاسو په علم کې دا چې نن سبا په معاشره کې په چمګاوند کې په غیر چار پرچل کې بلکې په هر یو ځای کې سحر منتر کوډي او جادو او لا علاج بیماری دا بیماریان عامې شوي دي او هر یو سړی د دینه تنگ راغلی دی او بلکې هر یو تن دا کوشش کوي چې زما یو علاج وشي نو دغه علاج کولو د پاره نو د عاملانو باندې ګرځي او د په تعویذګرو باندې ګرځي او د په ډاکټرانو باندې ګرځي نو د دې د وجې نه ما غوښتل چې نن په دغه موضوع باندې له تاسو سره هغه وظیفه زه شیر کما او په هغه وظیفه باندې سره خبرې وکم کومه وظیفه چې موږ او تاسو خپل خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم را ښودلې ده ګوره هر څوک خپل وظیفې ښیي قسم وظایف خلکو ته ورکوي او دغه تعدادونه هم ښیي نه دغه وظیفه ما چا عامل نه زده کړي او نه چا راته ښودلې ده بلکې ها موږ ته خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ښودلې ده هغه دا ده چې تاسو ته علم دی چې زمونږ او د ستاسو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یهودو سحر کړو نو دغه سحر د وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک ډېر چې کوم نه تکلیف کې او بوج په او ثقل په نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دو پر اختیار د الله په حکم سره او هغه وظیفه ورته خو دا دو سورتونه سورۃ الفلق او سورۃ الناس یولس آیاتونه جوړیږي تقریبا چې دا وایا الله تبارک وتعالى با تا ته د سحر او د جادو نه چې کوم د شفا درکې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دغه یولس آیاتونه تلاوت او فرمایلو نو هغه بوج هغه ثقل هغه تکلیف هغه درد هغه ته الله تعالی رفع او دفع کړلو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک او فرمایلو زما هر امتی ته دا پکار ده چې د هر فرض مون بعد یوزل آیت الکرسی او سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق او سورۃ الناس دا دی وی څوک چې هم د دې وظیفې ورت کوي ذکر کوي او په دې باندې پابندي کوي نو الله تبارک وتعالى به د سحر د جادو د منتر د کوډو د لا علاج بیماریو او د وهم د چې کوم د الله تعالی د محفوظ ساتي نو ګوري محترمو هر فرض منبات فقط یو ځل آیت الکرسی سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق سورۃ الناس خود سحر او ماقام منبات با درې ځله دا وایي او نور هر یو منبات چې فرض وي یو مرتبه دا ویل دي نو محترمو د ثواب په نیت ما تاسو سره دغه موضوع باندې خبرې وکړلې چې څوک هم چا باندې سحر شوی جادو شوی کوډي شوی منتر پې شوی وي یا ورته وهم بیماری لګېدلې وي او یا داسې یو بیماری وي چې لا علاج وي ډاکټران ستړي شو علاج نه کیږي نو برای مهرباني وکړئ د ثواب او د صدقې په نیت باندې دغه ویډیو په خپل موري او په دغه وظیفه باندې عمل وکړي او د نور ملګرو سره مخکې د ثواب په نیت باندې شیر کړي کې دې شي د تاسو په یو شیر کولو سره یو محتاج یو ضرورتمند ته یو بیمار ته او دغه وظیفه ورور رسیږي او هغه په عمل وکړي الله ورته شفا ورکړي نو موږ تاسو ته الله تعالی اجر عظیم راکړي